دا محرم میاشت اسیم د بابرکت تا او د عظمت تا خدای کې یو ورځ د چغې تا عاشورې ورځ مو وایي اړې د برکت ورځ د عاشورې عاشر عاشره لسم او لسمه تا وایي عاشر لسم عاشره لسم شپه لسم ورځ نو ولې ورته عاشوره وایي د دې د لسم ورځ د برکت ورځ د عزت ورځ او څنګه د عزت ورځ ده ډېر غټ غټ کارونه په دا لسمه شوي او بالخصوص لسو پیغمبرانو ته رب العالمین په دې لسمه ورځ د دې عاشورې ډېرې زیاتې خوشحالۍ ورکړې دا بعضې علماو لیکلي لکه وی حضرت آدم علیه السلام چې الله پاک د جنتونو نه راولېږه دنیا ته د شپې راغی الله ته د شپې جړه وکړه سار چې پې نور راوخته الله توبه قبوله کړه دا وي د عاشورې ورځ گویا کې د آدم علیه السلام او په حضرت حوا لومبی ورځ په ځمکه د عاشورې نه شروع شوې حضرت نوح علیه السلام چې د خپلو قوم سره کشتی ته وخت او سیلاب راغی او باران ورسو شو او کافران یې غرق کړل نو د جودي په غر باندې کشتی ودرېده هغه وي د عاشورې ورځ الله پاک حکم وکړ ځمکې ته اوبه دې راکړه اسمان ته حکم وکړ اوبه دې بندې کړه او کشتی د جودي عراق او د ترک په منځ کې یو غر دی په هغې د پاسه ودرېده وي دا هم د عاشورې ورځ خوشحال او دشمن هلاک شو سیلاب بند شو زمونږ په اطمینان راکوز شو حضرت ابراهیم علیه السلام چې نمرود اور کې واچو او اور کې و ډېره موده او اور خدای پاک سوړ که ابراهیم علیه السلام ته روغ صحیح سالم روت دی خو بربن ورچولیو او په اور کې وتا جبريل علیه السلام د جنت نه کمیس د ریخم وروړی ورته چولو ا د ریخم جوړه کې د اور نه روت دام دا عاشورې ورځ حضرت موسی علیه السلام چې په بحر قلزم باندې ورواوړی او د هغه د سترګو وړاندې د هغه دشمن د لکونو په تعداد کې خدای مردار که او دی خدای پاک بچ که سره د خپل قومه دام دا عاشورې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د مکې نه مدینې ته هجرت وکړ نو د مدینې خلکو روژه نیوله د عاشورې په ورځ نو پیغمبر علیه السلام بې تپوس وی دا روژه ولې نیسئ نبي علیه السلام به هم نیوله خو د هغې نه معلومات اخیستل وی هذا یوم نجى الله فیها موسی وی دا هغه ورځ ده چې الله موسی علیه السلام د فرعون نه بچ کړی او دشمن یې د هغه د سترګو د وړاندې غرق کړی دی نو موږ د شکرې د وجې نه په دې روژه نیسو نو رسول الله مبارک صحابو ته وی نحنو د دې په مخ کې وی نحنو احق بموسی منکم ستاسو نه خو د موسی په تابعدارۍ موږ زیات لایق یو د هغه سوچه تابعدار خو موږ یې تاسو خو نه یې نو موږ هم دا روژه نو صحابو به په مکه کې نیوله ورته وی مقصې نیسئ بندوی ما نو الله موسی علیه السلام له نجات ورکړه د کافر نه او دشمن یې د سترګو مخکې ورته غرق کړه عاشورې او کله چې عیسی علیه السلام پسې دشمنان شو یهودیان ورپسې شو او هغه ته یو کوټې ته ننوت او یو جاسوس و هغه وله جاسوسي وکړه هغه وی چې ځکه مې کوټې ته ننوځم دغې کې به عیسی علیه السلام تاسو ما پسې راځئ نو فوج دا یهودیانو پولیس ته یهودیانو ورپسې سیډیان تلل خو چې هغه جاسوس په کومه کوټه ورننوت بس هغې ته خو پته ولګېدله چې دې کې عیسی علیه السلام دی هغې ورننوتل الله ورسره څه وکړل الله عیسی علیه السلام بر اسمان ته وخېږو هغه جاسوس یې په شکل د عیسی کړ او مخته یې راونیو چغې وي ما سره نیسئ هغه ونیسئ هغې وی په ارام کښېنه خو تا هغه یې که نه شکل د هغو او الله پاک هغه اسمان ته وخېږو جمدې جاړ دا زموږ عقیده ده چې په اسمان کې جمدې ناست
او د قیامت نه مخکې به د دوه فرشتو په وزر لاسونه یې ښودي منار شرقي د بیت المقدس په هغې به راکوزېږي او دجال به وجلي او بیا به حکومت کوي په دې مخ د ځمکه به د عدل او د انصاف حکومت وي خو د رسول الله مبارک په دین به چلېږي او د هغې نه پس به وفات کېږي او د نبي علیه السلام چې کوم ځای دفن دی نو هلته کې د یو قبر دی پاتې دی په هغې کې به دفن کېږي نو عیسی علیه السلام براله قرآن شریف کې الله په خپله فرمایي دا د قرآن خبره زمونږ خو نه ده وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له بل رفعه الله الیه ما ځان ته پورته کړ دوی نه وجلی دی نه یې پسولی کړی دی حقه سړی یې رونیوه چې کوم جاسوس و او هغه تر مرګه پورې چغې وي زه ګورې فلان کې ما عیسی نه مې پاګله تا ته څه وایې خدای پاک خو شکل د عیسی علیه السلام جوړ کړی بره یې پسولی کو او په لرګي وتړو او مړ یې کو بیا چا وی هلکه دې سړي خو چغې والي چې زه عیسی نیمه بیا د عیسی علیه السلام ملګرو مو وی هغه خدای اسمان ته خېجولی بس دی بیا لیکن شبه لهم هلکه وی دا خبره خو عجیبه ده که دا عیسی نو عیسی علیه السلام څه شو اسه شو او که دا عیسی نو زمونږ ملګري څه شو دو خبرې دي یو خو غیب دی نو یا دا زمونږ ملګري دی شکل یې د عیسی علیه السلام دی هغه تللی اسمان ته یا دا عیسی علیه السلام زمونږ هغه ملګري پکې څه شو قرآن وی ولکن شبه له اسمان نه به راکوزېږي حدیث کې راځي رسول الله مبارک فرمایي یو لاس به د یوې فرشتې په وزر یې ښودی او بل د بل او چې راکوشي نو دا سا چې اخلي او واپس د سړی سالي واپس راوباسي نو چې څومره کافران د عیسی علیه السلام دا سا راکاږي ځان ته به په خپله مردارېږي دجال به دې منډې وایي عیسی علیه السلام ورپسې وي باب لود نن اسرائیل کې یو علاقه ده لود ورته وایي د هغې دروازې سره به رالاندې کړي په نیزه به وایي مردار به مړ به کړي نو عیسی علیه السلام چې په کوم ورځ الله اسمان ته خېجه او دا شورې سلیمان علیه السلام نه څه وخته پورې بادشاهي تللی و چې په کوم ورځ ورته واپس بادشاهي میلا شوه دا شورې ورځ ایوب علیه السلام بیمار شوی و رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین الله ته به سوال کو یا الله بیمار ما او ما جوړ کړ الله پاک واپس جوړ کو چې په کوم ورځ خدای پاک جوړ کو دا شورې ورځ یونس علیه السلام د کب ګیړې ته تللی دی کب گیر کړی دی او بیا فلتقمه الحوت وهو کظیم کب گیر کړی و په دریاب کې چکر یې ورکړی و او د کب په ګیړه کې به رب العالمین یاد یونس علیه السلام اسمان کې فرشتې د عرش الله ته وی الله یو اواز اورو خو ډېر د عاجزۍ اواز دی او ډېر د بې کسۍ او بې سوکۍ اواز دی لکه چا چې څوک د مرۍ نه نیولي ډېر د لرې ځای نه د اواز راځي او ستا تسبیح وایي ستا تسبیح وایي الله وایي دا زما پیغمبر یونس دی ما د کب ګیډه کې ګیر کړی او دې وخت کې کب د دریاب په ویښ کې د تورې خټې د پاسه پروت دی او ما ته ما تسبیح وایي لا اله الا انت سبحانك إني كنت من الظالمين او الله سوي لولا أنك من المسبحين لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون إذا تسبيح نمي پکې بپروتو نو بس الله رحم یا الله معافی کا نو الله کب ته حکم وکړو واپس یې راوغورځاو نو کب د دریاب په غاړه الټیک نو چې په کوم ورځ د دریاب نه کب د ګیډې نه بار ووته دا شورې حضرت داود علیہ السلام پیغمبرانو نه ګناه نه کیږي خو بعضې وخت کې داسې معمولي غوندې غلطي وشي ګناه نه خو الله په هغې هم خفه کېږي رانیسي یې نو داود علیہ السلام ته یو بوټۍ لکه زورنه ورکړې وه نو هغه به خدای ته جړل دومره جړلي الله ته دومره چې په کم قالین باندې په کم ځای کې به سجده کوله نو چې هغې اوچت که د هغې نه لاندې ګیا راختلې دومره جړا کړې
نو الله ورته حکم نازل کوي ستا توبه قبوله ده. نو په کومه ورځ چې الله د هغه توبه قبوله کړه همدا شورې وه. زموږ علما لیکي وي اصحاب کهف ونقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال، دا په کال کې یو ورځ اوړي په ډډه باندې، وی دا هم دا شورې پر ورځ اوړي راوړي. دا شورې ورځ د برکت ورځ، دا لسم. لسو پیغمبران یوازې نه نور پکې ډېر کارونه شوي دي د عزت او د عصمت. او دا هغه ورځ وه چې په کومه ورځ به رسول الله مبارک په مکه مکرمه کې صحابو ته روژه پکې نیسي، او چې مدینې ته لاړ نو اوس بیا هم روژه نیسي. بیا چې د رمضان روژې فرض شوې نو نبي علیه السلام وفرمایل اوس تاسو خوښه ده که دا شورې پر ورځ روژه نیسي هم او که نه هم مستحب ده، مستحبه ده، خو فرضیت منسوخ شو. د برکت